عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فسبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. آفات اللسان د ژبې آفتونه مصیبتونه محدثین وی چې مونږ وشمارو نو تقریبا شل نوالې 25 پورې مصائب آفات او بلیات دا ژبه کې یعنی د ژبې په ذریعہ باندې د دې مصائب اظهار کی سمونږ مخکې ویلي دي د شرکی کلمه اظهار په ژبه باندې کول دارنګه تقول علی الله په الله دروغ ویل هغه بحث کې سبا د مثال نه پاتې و ان شاء الله وایو خود جبه یو بل آفت ایو لوی مصیبت چې هغه نن ډیر عام دی هغه ته تکفیر المسلم وایي مسلمان تا کافر ویل او دا یو عام طریقه ده که عالم دی او که جاهل دی او که پیر دی او که مرید دی او که هر مسلک او مذهب سره تعلق دی تو ذهن د ټولو دا جوړ کړی شوی دی چې کم سړی زمونږ مسلک کې نه زمونږ په مذهب نه زمونږ رائے نه خپلې زمونږ جماعت کې نه دی نه مسلمان نه دی بلکې کافر دی. بیا دویمه خبره دا کی چې مسلمانان خو دین مونږ یو صرف زمونږ نه علاوه بل څوک مسلمانان نشته دیتا تکفیر المسلم وایي دې مقصد د پاره ما حدیث د صحیح بخاری 4269 ذکر کړل دا شان امام بخاری خپل صحیح کې 4019 نمبر باندې یو حدیث دے موضوع سره متعلق لګل چاته کافر ویل زمونږ خلک وته ډیکلیئر کول وای سو کافر ډیکلیئر کول دا انسان کار نه دی وحی نه بغیر دا ممکن نه ده ته دیو جنا د دین کتابونو کې الفاظ د کفر الفاظ د شرک یا عمل د شرک او عمل د کفر دا خو وي لیکن چاته کافر ویل بغیر د قطعی نص نه هیڅوک نشي ویل الزام خو ځان له خبر ده د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د سیدنا معاویہ او د سیدہ عائشہ میس کې څه اختلاف هغه اختلاف د سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د قصاص په اړه کې حکومت باندې نو دا غلط تاریخ نه سوچوي سیدنا عثمان شهید کړي شو سیدنا معاویہ او سیدہ عائشہ ام المؤمنین داغي مطالبه د سیدنا عثمان د وینې اغستو بدل اغستو هغه د وجه اختلافات پیدا شو هغه تل داغه نتیجه کې د جنگونو شو هغه نرستو بیا یو فیصله شوی ده جلیل القدر صحابه هغه فیصله کړی ده ښکاره ده چې فیصله به د اصول مطابق کیږي
په قرآن مجید کې د هر چیز واضح حکم نه وي، اشارات وی، اصول وی، لیکن د هر یو چیز واضح حکم نه وي. د دې وجه نه د قرآن مجید سره د حدیث او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت حاجت. د قرآن د اجمال تفصیل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل او په خپل ارشادات او اقوال باندې چې ته حدیث ویل شي. دا د یو بل نه جدا نه، دا یو شی منبع یو دی. دومره دا چې قرآن ته کم تواتر حاصل دی، قانونی لحاظ سره هغه حدیثو ته نه دی حاصل. ایک سے علمی مباحث تر او دی وجنا د امت په دې اتفاق دی چې قرآن مجید پسې دویمه مرتبه د احادیث نبویه ده. د افعال نبویه د سنتو دارنګې د احادیث مرتبه قرآن مجید پسې دویمه ده. دا طریقه ده په دې کې اختلاف کوي، د ډېرو کمو خلکو اختلاف وي. قرآن مجید مونږ له اصول راکړي، مونږ بار بار ویلي ده چې قرآن مجید د مونځ حکم خو کړی دی، لیکن د مونځ طریقې نه ده ښودلې. قرآن مجید د زکوٰۃ حکم خو کړی دی، لیکن د زکوٰۃ تفصیلات نشته. ٹھیک ده په قرآن مجید کې مصارف د زکوٰۃ شته، او یو کس یا دو کسا داغی نشاندہی مشتر نورو، لیکن پورا نصاب سره دارنګې د هغې دپاره موده څومره ده او بیا تفصیلي مصارف د هغې څه دي هغه حدیثو بیان کړي دي. قرآن مجید سره د حدیث ضرورت وي. دغه فیصله دا کومه چې حکمینو کړې وه په هغې فیصله باندې صحابه کرام یو ځای شو، اتفاق راغی په هغې باندې. هغه فیصله قرآن کې وه که په حدیث کې وه؟ هغه نه قرآن کې وه او نه حدیثو کې وه، او نه د هغې فیصله کوونکي الله او رسولو، لیکن هغه د هغې اصولو مطابق وه کوم چې قرآن او حدیث پیش کړو. بیا هم څه خلق پیدا شي هغې د صحابه کرامو دواړو ګروپونو ته کافر وي چې دا کافر وي. او د سورة المائده دغه 43 44 45 46 مسلسل آیتونه ویل شروع کړل چې من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خلق قرآن نه ګوري، نه حدیث ګوري، نه تاریخ ګوري، بس مجمله آیتونه راواخلي او هغه ولګوي. دا خوارجو کول، خوارجو دواړو ته کافر وي. ولې؟ په دې وجه باندې چې دی په ځای د قرآن د حکمینو فیصله تسلیم کړه. په د یو څیز فیصله چې قرآن مجید کې نه وي، اشارات موجودي، په احادیثو کې هم د هغې فیصله نه موجود، او څه اهل الحل والعقد کې دي او د هغې توی شوي اصولو مطابق فیصله وکړي، نو دې ته به د قرآن او حدیث فیصله ویلی شي که به نه شي ویلی؟ دا د خروج د خوارجو کار دغه دی. دا خلک دې ته نه ګوري چې مونږ کم کفر وکړو. یو سړی چې سیدنا علی ته کافر وایي، نعوذ بالله من ذلک، سید عائشہ ته کافر وایي او سیدنا معاویہ ته کافر وایي، نای کې په خپل اسلام صحیح. دا ډېر زوړ تاریخ دی او دا وقتاً فوقتاً پورته کېږي، اوچتېږي. علاقه د چا د مسلک خلاف وکړي نو وایي به د مونځ نه کېږي.
لکه او فقهي اختلاف دی ولې مونږ نه کېږي څه چل دی که بالفرض یو سړی د مسلک د اختلاف د وجې د دې خیال یي چې دا مونځ نه کېږي نو بیا خو کار به ډېر زیات خراب شي اجتهادي امورو کې لچک پکاري په دې بنیاد باندې یو سړی ته کافر ویل یو سړی ته بېدینه ویل یو سړی ته زندیق او ملحد ویل چې هغه بالفرض د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب نه دی دا خو انصاف نه دی دا کفر دی په خپله د خوارجو عیب دغه دی او نن خوارج کې بنیاد صحیح خلک خاص نه مو دي پلان کې خارجي دي خوارج هغه چاته وي د خارجي جمع چې هغه د حکومت نه بغاوت کوي خارج خروج عن الطاعت دا وکړ ډېر خراب شي که دغه شان په دې انداز باندې والي نو دا ټول امت دغه چل گئی چې کوم حکومت راځي د خلاف کې ورته خلک ولاړي چې کوم حکومت راځي اختلاف کې خلک ولاړي او د خروج تر حد لګي اسټیبلیټي ته نه پریدي استحکام ته نه پریدي دا ټول یو شان ګناهګار دي په دې مسلک جایز کار نه دی موږ د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو زمونږ پیسہ کم ځای ته وغورځېده تاسو اکثر زمونږ د اواز چې زما څوک اوري یا ما ویني دا اکثر غربا دي غریبانان دي تاسو وایه ژوند څومره ګران شوی دا چا ګران کړی دا موږ نه دی ګران کړی دا دغې خلقو ګران کړی دی چې هغې هېڅ حکومت مخکې چلېدو ته نه پرېږدي او چې کم سړی راځي نوې پالیسي جوړوي په زړه چې کومه خرچه شوي ختم دا دوستان دي د ملک بلا استثناء دا ټول د ملک دشمنان دي دا د غریبانانو دشمنان دي او دا ټول په بغاوت کې د خروج په تعریف کې راځي ترکه میں پورے چې او امیر کفر بواح نه کړي ښکارا کفر نه کړي نو تر هغه داغه خلاف و خروج نشي کولی نو دا د خارجیت فتنه دا خودن عام ده هر سیاسی سړی د بل سیاسی مشري نه تسلیموي بغاوت کوي دا جمهوریت فائدې دي موږ ته اسه پکې اسلامي جمهوریت ګور اسلام کې د شي جمهوریت دا جمهوریت فائدې دي بس ډېر خلک چې یو طرف ته شي نو دا لانجه جوړ شي نای خلق خو یو دا کار وکړو چې د صحابه کرامو تکفیر وکړو او بل طرف ته داغي خلاف بغاوت وکړو نو پې کې بیا ډېر خلک داسې رال چې سیدنا علی داغي خلاف عالم پورته کوي فرمایل دا ټول قتل کړي څومره په زرګونو خلک د خوارجو نه قتل کړي شوي ولې دی بغاوت کړی دی د ملک اکثریت د احنافو دی یعنی ځان ته د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مقلدین او داغه پیروکار وي ته معلومه ده چې هغه ډېرو سیاسیانو خلقو د رشوت ورکولو کوشش کړو چې د هغې وخت د بادشاه یا د امیر خلاف خروج وکړي فاسق فاجر و لیکن آیا امام ابو حنیفه خروج کړی هغه نه دی کړی خروج ځکه په دې هغه پوهېدو چې یو سړی که فاسق فاجر دی خو مسلمان دی نو د هغه خلاف خروج نه دی پکار د اصلاح کوشش به کولی شي دا تحریکونه هغه زمانه کې چلیدل څه وخت دپاره دفن شو ختم شو بیا وروسته مصر کې دی سر پورته کړی دی اخوانیان چې ځان ته وایي خلک او د علاقو کې کم د هغې پیروکار دي دیم دا حرکتونه شروع کړل
چې هر هغه سړی چې من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دې ته نه ګوري. امام احمد رحم الله فرمایل دلته د حکم نه مراد حکم نه منلی، من لم یعتقد فیصله نه کولو سره خو سړی ګناه کبیره به وکړي که نه. د امت مسلمه عقیده دا ده چې یو مسلمان وي او هغه ګناه کبیره وکړه نو دی کافر کېږي نه. ناول خوارج دي ته کافر ویلو، وروستو معتزله راغلل هغوی هم مرتکب د کبایرو ته کافر وي. دا تسلسل دی او را روان دی، تر اوسه پورې را روان دی. زمونږ ډېر خلق ولیدل، ډېر علما مو ولیدل، د هغوی شاګردان مو ولیدل، د هغوی کتابونه مو کتل، د هغوی اثرات مو کتل. هر سړی خپل شاګرد ته دا ښیي چې فلان کې کافر دی، ګوره د خواله به نه ورځي. دغه حال د هر سیاسي جماعت هم دی. الله نه یره وکړئ، مسلمان ته کافر ویل دا ډېر لوی خطرناک کار دی. یو سړی چې په خولې باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله اظهار کوي او ترکې میں چې هغه د اسلامي یا د دین د بنیادی سیز نه ښکاره انکار نه کړي تر هغې هغه ته کافر نه شي ویلی. قاعده یاد ساته. د دې قاعدې نه قادیانان فایده اخلي. هغوی دا وایي چې مونږ هم لا اله الا الله محمد رسول الله وایو، مونږ د ولې کافر وایو. او د هغوی دپاره ښه جواب شان ورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی. دا کتاب د اکفار الملحدین او په کې هغه د احادیثو نه استدلال کړی دی چې یو سړی د دین د یو رکن انکار وکړي نه هغه به کافر شي. او مثال دا هغې دا دی چې مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ ادعا کوونکې دعوه کوونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبوت مدعی اخو منظم کو بانگ به هم وي او د هغه په بانگ کې اشهد ان محمد رسول الله دا به ویل، لیکن رستو هغوی د زکات نه انکار کړی. نور کسان هم پیدا شوي د زکات نه انکار کوونکي، فرض نه انکار کړی. د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغوی خلاف د جهاد اعلان کړی. فقها یا علما یا محققین چې څه خبره کوي د هغې بنیاد وي. خلق پې نه پوهېږي روا روی کې ګوري نه هغه وي دا خبره ګنې ګپ لګی دی. گپ نہیں صحیح خبر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې جہاد اعلان کو نو سیدنا عمر در ټول نمخ کې اعتراض ہو چې دی لا الہ الا اللہ وی نو امت کے افقہ چې کوم دی افقہ د ټولو نه پویا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داغه تعریف مسلمانان اسې نه کوي. او موږ بار بار ویلی دي چې امت ته کله تکلیف راغلی دی او د رهنمایۍ ضرورت دی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې شوی دی. وفات شوی چې دی نو خلقو آواز پورته کړو چې لو کان نبی لم یمت، که دا سړی نبی وی نو دی او مړ شوی نه وی چې مړ شه نو دلیل د دی چې دی نبی نه و. دا خبره ټول له مخکې منافقین وکړه. د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې کوم مسند دی مسند الامام الاعظم په کې لیکلي دي چې ارجف المنافقون فی المدینه لو کان نبیا لم یمت. د امام ابو حنیفه سندرې وی او هغه ته غوره سړی وی نو کم سے کم دا کتابونه مو ګوره چې ته په خبره پوه شي. دا خو منافقین ویل چې که دی نبي نو دی به مړ شوی نه وي،
خو چې کله مړ شنه لہذا نبی نه دی. د هغې د جواب دپاره سیدنا عمر توره رایستلې وه. هغه د موت النبي خلاف نه و، د دې خبرې خلاف چې لو کان نبیا لم یمت، وفات شه لہذا نبی نه دی. خپل امام کتاب نه ګورئ، بس نور ګورئ، هغه مصیبت کې به ګرفتار یم. هغه خلک چې د هغې خیال لایي چې موت او دارنګې نبوت کې منافات دی، دا څوک دا منافقین نن هم د خلکو دا خیالات کتابونه لیکي په دې باندې. په موت او نبوت کې څه اختلافات دي. اوس خلک دا وایي چې که تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی ومنئ نو مطلب دا دی چې دا خلکو خبره صحیح شو بیا، یعنې هغه نبی نه و. خدا الله بندگانو نبوت چې کوم دی دا عرض نه دا صفت دی. یو سړی چې مسلمان یو دی مړ شي نو اوس به ورته مسلمان وایي که کافر به ورته وایي؟ مسلمان ورته وایي چې خو په جنازه کې او نبی چې وفات شه نو پس د وفات نه هم هغه نبی دی، غیر نبی کېږي نه. په دې چې ته پوه شې دا د حیات ممات مسله دې ختم شو، داسې یو لوبه ده. دا خو دې کوي د دې لپاره چې بعضې معتزلو دا خیال دی کوم چې دغه منافقین و. ابن قیم د هغې نوم اخیستی دی باقاعده او د هغې رد کړی دی. هغې دپاره دي هغه ورته فروخ المعتزله وایي، کله ورته افراخ المعتزله وایي. دا د معتزله بچي دي، دی دا قول کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې هغه حیات دی کوم چې دنیا کې دا دغه سوال نه بچ کېدو لپاره یې کړی. کاش چې د خلقو په دې خبر سوچ کړی. لوی لوی خلق د سوچ نه کوي، قوم جنگي را جنگي یو بل سره. اصل د بحث دغه دا کم چېرته ما وویل دا کرامیه او بعضې معتزله او بعضې هغه خلک چې هغه رستو ائمه دي د اهل سنت لکه ابوالحسن اشعري د هم څه زمانه کې معتزلي وو. دا د دې د هغې دور خبرې دي. بار کیف غزان له یو تفصیلي بحث دی. سیدنا عمر چې کله توره رایستلې ده ابوبکر صدیق راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل که تندي باندې خپلې لور کره لړ اوی فرمایل چې یا رسول الله طبت حیا و میتا. تو بار چې راغی نو سیدنا عمر ته ویل تا رسول الله څه ګڼل؟ آیتونه ویل ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سیدنا عمر ما ته یاد شي ما یې ګنده آیتونه اوس نازل شوي. دا مطلب نه چې هغه ته معلوم نه و، خو سړی چې کله دغه ځای ته ورسي نو بیا د هغه نه بعضې خبرې هېرې شي. دا لومبنی څیزو چې قوم په هغې جمع شو، لومبنی اجماله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وفات، هغې نه خلکو کیسه جوړه کړې ده. اوس وفات لا تازه دی او دې کې دغه مسله پیدا شو. نو په دې کې چې سیدنا عمر کله خبره وکړه چې ته دا خلک ولې قتلې، هغه ویل زما د پرب قسمي زه به خامخا خلکو سره جنګ کوم چې هغې د مونځ او د زکات په منځ کې تمیز کوي، جدایي کوي. اصول دغه دی. یو سړی که د اسلامي اصل مخالف شو، که دی 200 ځله لا اله الا الله وي، دی مسلمان نه دی. د دین د فرایضو نه انکار سړی کفر ته رسي. دلته خدا مسله نه ده چې د کومې نه باز کوم ادا نه ده. هغه دا دی چې یو سړی د بل په مسلک نه دی نو دا یو دیم کافر ګڼي، دا بل دی کافر ګڼي. مطلب دا چې دواړه کافر شو. مسلمان ته کافر ویل سړی په خپله کافر کوي. که ته وایې چې دواړه مسلمانان دي نو بیا ولته کافر ولوایي. تا بیا سوال لګ لګه مهرباني وکړئ لله دا قسم خبرې مه کوئ. د چا سره د اختلاف د وجې چاته کافر مه وایه، مسلمان یې ګڼئ. منافقین منافق چا ته وایي؟ نن زمانه کې نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقین څوک وو؟ په خوله لا اله الا الله ویل که نه ویل،
رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې منځونه کول کنه کول، لیکن داغي پزله کې کفر موجود ہو، دای کفر نه الله خبرو عالمو، او دای کفر نه الله خپل نبی هم خبر کړو چې دې کې څه کافران شته راشي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم غي سره کم سلوک کړل، داغي خلاف جهاد کړل، حکم خو موجود ہو چې جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، منافق سره جهاد نه کړل. د قرآن هغه تعبیرات مه کوئ که نه کوم چې ځانه جوړ کړي خلکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړو هغه شان کوه، دا ځان د هغه نه پویه وګڼي، د صحابه کرامو نه ځان پویه وګڼي، خپله به تا ته کلیات جوړوي، صغرا کبرا جوړوي، یو بل سره جنګي اخوا نتیجه وباسي. دا اختیار تعالی چا درکړی. د قرآن هغه تفسیر معتبري کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، هغه تفسیر معتبري کوم چې صحابه کرامو کړی، د اختلاف نه د وتلو یو طریقه راغله دغه چې د دین د هغه تعبیر وکړی شي کوم چې صحابه کرامو کړی، معامله ختم. درستو خلکو تعبیرات راخلی او دین کې هغه لګی، د هغې په بنیاد باندې اختلافات پیدا شي. اب یا یو بل ته کافر وي، مسلمان لګي مسلمان ته کافر وي، منځګزار لګي منځګزار ته کافر وي، ازو بګي سیاسی خلک افسوس ورشي سړی لا سیاسی اختلافات په بنیاد یو بل ته کافر وي. یو ته مې دا ولې کافر وای وی دا سجده کړي پلان کې شي دا مې تاسو کې خدا سے خلک موجود دي چې ژوندۍ پیران ته سجده کوي، کتابونه لیکي تاسو او په کې تاسو دا لیکلي دي چې ولې ملائکه آدم علیه السلام ته سجده نه وکړي. تاسو په مذهب خو سړی پوهېږي نه سره، هغه سړی چې کتاب کې غیر الله ته سجده جایز ګڼي ته خو خپل شیخ الحدیث او شیخ القرآن ګڼي. دی مصیبت نه راوځي، دا څه کفر دی. د اختلافاتو د وجې چاته کافر مه وایه، اختلاف نوعیت ته وګوره. فقهای کرام عجیب و غریب مثال ورګي، اول خدا زما کار نه زول چاته کافر وایم، ما سره نه لاس کې جزا شته او نه سزا شته، زما څه کار دی. او که بالفرض د جبې مصیبت ما کې راغلی او زه چاته کافر وایم نو ستاسو خیال دی به تپوس نه کېږي. اخو موږ مخکې خبره کړې ده چې ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا، د هر سیز تپوس به کېږي. دا مه وایه چې ما دلته خبره وکړه او ګنې څوک خبر نه شو. قیامت پر ورځ چې هر کس ته خپله عملنامه میلو شي نو خلک به څه وایي؟ ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا خو عجیبه عملنامه ده، وړه لویه خبره خلک د رټیس پوس کې خبره وایي، دا بغیر څه لیکلي تا ته پته ولګي. تکفیر خو ډېر لوی څیز دی، یو سړي ته بېدینه ویل یو سړي ته فاسق ویل د دې جواب چاله نه ورځي. نو د صحابه کرامو طریقه دا نه و، د دې طریقه خدای به ویل دا عمل ښه نه دی. د امام مالک طریقه به دا چې یو شی به خوښ نه و صحیح به نه و، ما یعجبوني دا نه خوښ چې ډېر ترغیب به ورکړو عجبني کذا دا شی مې ډېر خوښ دی. نشتره ناغه ائمه شتره ناغه استادان شتره ناغه علما شتره چې خلق جبه ته تالو لګي. کافر مافر مو وایي پرام کې نه استا کار نه دی. کوم حدیث چې ما ویل دی مثال ما فقها ډېر ښه مثال پیش کړي، هغې وایي چې یو سړی چاته کافر وایي د دې خبرې مثال دی یو بال دی. یو سړی یو پوخ ځای له بال رو بغوي نا وسه چل گئی پوخ ځای د سینه به وایي، او که یو سړی کچه ځمکې لا ګوټ شوي ځمکې لا بال رو بغوي نو هغه څه چل کېږي په یې کې پروت.
یو سړی چې بل ته کافر وي نو د هغې سړي مثال د دې ځمکې دی که هغه دننه مسلمان وي نو دا بال پتا راغی ته په خپله مسلمان نه پاتې او که نه هغه واقعي کافر وي نو څنګه چې ګوټ شوې ځمکه کې بال ټوپ نه وي بلکې هلته کیني نو ستا فتوا به هلته کې کیني بچاره زړه نه څوک خبر دی او بیا یو معین شخص ته مؤمن یا کافر ویل څه وایي سړی نشته دا خلق چې خلکو ته عقاید وښیي یا کتاب وښیي هسې نومونه به غټ غټ اخلي جامع المعقول والمنقول دی لیکن د دین د مسلې نه هم نه واقف معین شخص ته جنتی ویل یا جهنمی ویل بغیر د قطعی نص نه آیا د عقیدې په کتابونو کې ته جایز وي نه وي جایز بیا ګوره تاسو هر سړی یزید ته بد وایي نو هر مولا صاحب لګیا دی یزید ته بد وایي هلکه دا ووایه چې قاتلان حسین ته الله سزا ورکړي دا خبره ټیک ده لیکن تا سره دې څه دلیل دی چې دا کار هغه کړی میز کې 100 کاله تیر شوي او تاریخ چې کوم دی خو دا خلقو تاریخ دی چې هغه ای دا ټوله لوبه ګرمه کړې ده فرد معین تا بغیر د قطعی نص نه جنتی ویل جائز دی او نه جهنمی شاګردان ته به ما لطیفه ویل زمونږ وړو ته مونږ ماشومان وایو ماشوم دا څوک چې مولا صاحب یې نه ورته ماشوم دی ورته معصوم وایي دا جي معصوم دی هلکه ښکلی مولا یې ته څنګه معصوم یې تا ته څه پته حدیثونه وایي خلک لیکن پوهېږي نه یو ماشوم مړه ماشوم کم عمره نو سیده عایشه فرمایل د جنت مرغۍ ده دا ته ټول وایي ماشوموالي کې څوک مړه شي وړکیوالي کې جنت مرغۍ وه تا ته پته شته څه تا ته د غیب علم شته ته خبرې دی نه چې هغه الله جنت ته بوتلی او که جهنم ته بوتلی د دې خیال لا چې الله یې جهنم ته نشي بوتلی دا خو د عقیدې کتابونو کې مسله لیکلې ده چې که الله دا ټول مخلوق راوالي جهنم ته بوځي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دې ته ظلم نشي ویلی دا ټول هغه مخلوق دي چې څه کوي کولی شي دماغ خپل سم کا دا قسم خبرې مه کوه چې دا معصوم دی سیده عایشه فرمایل چې دا جی جنت مرغۍ ده هغه ورته څه فرمایل او غیر ذلک یا عایشه دا څه وایم پرې دا خبره دا خبرې چا باره کې مه کوه یعنی ګناه نه دی کړی ټیک ده لیکن جنت ته تلل خو په دغې نشته خو د الله په فیصله دی خو د الله د فیصلې ته څه خبرې نن هر سړی خبر دی جاو دا جنتی دی او دا جهنمی دی دا قسم حرکات پرې دی ما سوا دا خلقنا چې ته قرآن مجید رضی الله عنهم ورضوا عنه ویلی دي اولئک هم الراشدون ورته ویلی دي اولئک كتب فی قلوبهم الایمان ورته ویلی دي هغه صحابه کرام دي هغه خلکو مسلمانانو وباسل کتابونه لیکلي پای باندې چا دا ګناه کړو دا ګناه کړو دا ګناه قرآن پرې دی هلته تاریخ راوالی وي خلک راضي نه وي هغه تاریخ لماغه اسانید ګوري کم چې حدیث ته پاره ګوري مونږ حدیث نه مونږ د قرآن رڼا کې ګورو ستا تاریخ مونږ د قرآن رڼا کې ګورو قرآن دروغ نه وایي ستا تاریخ دروغجن دی نو بهر کیف یو فرد معین ته جنتی ویل یا جهنمی ویل دا د شرعي دلیل نه بغیر نه کېږي دا نن ټول لګیا دي د سیل میں لګیا دي قرآن په فرد معین خبره نه کوي یا به فرمایي الله ظالمان نه خوښوي عامه خبر الله کافران نه خوښوي الله کفارو نه رضا کېږي دا الله لعنت ته په سارقینو باندې دا الله لعنت ته په کذابینو باندې دا قسم خبرې ټیک ده لیکن فرد معین ابن باز رحم الله چا تپوس کړو چې زمونږ خلک
څوک مړ شي نو هغه ته ولیکي مرحوم مغفور. دا مولیان لیکي ټول. هغه وایي دا غلطه ده. تا ته څه پته څه دلیل دی چې خدای الله بخلی؟ دی په ځای دعا ورته وکړه چې رحمت الله تعالی علیه یرحمهم الله، الله دې پرې رحم وکړي. نو بار کیف دا ټولې غلطۍ زمونږ د منبر نه خورېږي. د خلقو ذهني تربیت نه کېږي چې دا کار مه کوئ. یو سړی چې مسلمان دی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو ابا نشي قتلولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم و چې منافقین قتل کا. سو ورته معلوم هم دي لیکن قتل یې نه دی کړی. ولې؟ دغه جواب د ټولو مسلمانانو په ذمه ده چې ولې قتل نه دی کړی. دغه یو جواب زاهد الراشدي صاحب ویلی دی. هغه دا وایي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قتل کړی وی بالفرض نو بیا به منافقینو ته یو جدا تشخص حاصل شوی. الله منافقینو له جدا تشخص نه ورکو. په هغې زمانه کې جدا تشخص یې نه ورکو، حیثیت یې نه ورکو، یا و مسلمان یا و کافری. اور د قرآن مجید وغلظ علیہم تعلق منافقین سره دی او د جاهد الجهاد تعلق کفار سره دی. دا یو تعویل دی. تاسو مو ګورئ چې څه تعویل کېدی شي. یو سړی مسلمان دی د اسلام مدعی دی بس ټیک دا مسلمان دی. حدیث چې ما کم ویلې د لومبنې هغه دا دی چې سیدنا اسامه بن زید رضی الله عنهما زید بن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست دی. د هغه زوی دی اسامه. صحابه کرام و د هغه نوم چې اخیسته فرمایل به د رسول الله د دوست زوی دوست، یعنی اسامه حب رسول الله دی او د هغه پلار زید هم حب رسول الله دی. هغه فرمایي چې زه یو انصاری صحابي مونږ تلو یو کله دی د هغې نوم د حدیث کې اخیسته دی هغې ته وایي حرقه. سار وخت مونږ قوم ته ورسېدو، جنگ شروع شو. جنگ چې شروع شو یو سړی دی هغه په ما باندې ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم یو سړی مونږ دواړو لاندې کو. فلما غشیناه کله چې مونږ په هغه ور ټوپ کو کنه ور خوارو شو به نو هغې وخت کې هغه وویل لا اله الا الله، یعنې ګرف کې چې زمونږ راغی د قتل هغه څه وویل لا اله الا الله. دا عقل پرستی که نه کم عقل دینه تپوس وکړه چې څه به کوې اوس دې وخت کې. تاسو به هم ټول وایه چې دا خو کلمه د څه د وجې وویله د یرې مسلمان شو. دې ته تعقل وایي. دا سم کې دا مرض نن ټول مسلمانانو کې راغلی. دا غلط دی عقل. د کلمې د لا اله الا الله چې کوم احترام دی تر هغې سوچ نشي کولی. بعض احادیثو کې راځي چا چې یو مسلمان قتل کړي قیامت پر ورځ به هغه خپل سر په خپل تلي کې نیولي. راضي به و چې چا قتل کړي دی ګریوان نه به هغه نیولي او وایي به یا الله هذا قتلني، ده زه قتل کړی. دې سره به څه کوي یو سړی؟ قتل د مسلمان ګناه کبیره ده او مسلمان ته بیا کافر ویل دا هم ګناه کبیره ده. زمونږ د خلقو به دا خیالي چې او دا خو واقعي دغه چل دی. فلما غشیناه قال لا اله الا الله فکف الانصاری. انصاری خو د لاس منې کوي بس ټیک ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا لا اله الا الله وی هغه عصم مني دماءهم واموالهم. لیکن دا غي باوجود ګور صحابه کمال لري چې غلطي وشي نه ته غلطي وای پردان پرده نه اچي. زمون خو کار دی چې مونږ خپل غلطۍ علم پرتوب ګورو. اقرار کول غواړي چې مانه خطا شوی مانه غلطي شوی. خدا په آی خلقو کې چې هغه لوړ خلقي نیچ خلقو کې د خپل غلطۍ اقرار نه کوي. زمون خو ذهن بدل لګا نه چې که زه منم چې دا زمانه غلطي شوې ده نو بیا خو زما درجه غورځېږي.
نو بیا ته د آدم نو سې ونې نو آدم نه غلطي شوې وه که نه وه شوې وه نو هغه څه وویل جماعه نه ده شوې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ځان په خپل مزاج پوهه کې زمونږ مزاج دا نه دی زمونږ د بابا آدم علیه السلام مزاج دا دی چې غلطي وشي نو برماله ووایه مانه غلطي شوې ده په دې د هغه مرتبه ښکته شوه که پورته شوه پورته شو د هغې د وجې الله کرامت عزت ورکړه اولاد له ولقد کرمنا بني آدم بني آدم له مونږ څه ورکړو عزت ورکړو نو نه خلکو څه جوړ کړل انسان اشرف المخلوقات دی ستا دعوه ده کوه نو څه دلیل دی دې خبر نور څوک نشته چې ستا سره په دې بحث وکړي دا د انسانانو دعوه ده قرآن نه خدا مه ثابتوه قرآن خدا وایي موږ دله عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم اشرف یې خو ورته نه دی ویلي دا د انسانانو دعوې دي بس کوي عجیب و غریب دعوې دي فطعنته برمحی نامه په خپله نیزه وو حتی قتلته تر دې چې مې مړ کړ مونږ چې رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رسید هغه وغوښته ماته ویل یا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله تا خو دې کافر ګڼه بیا یعنی دې وخت کې چې تا د سره جنګ کو دې کافرو کو مسلمانو کافرو چې کله لا اله الا الله وې دې مسلمان دې کافر دوست تا چې دې قتلو په کوم بنیاد دې قتلو د لا اله الا الله د ویل رستم ته کافر ګڼي ځکه قتل حدیث دا مطلب ده چې وسړي لا اله الا الله وې دې مسلمان دی فقها دا وایي چې کده د ګناه او کار کوي پهګه تعویلات کې دي شي 99 تعویلات د کفر او یو تعویل پکې د اسلامي نو فقها سوي چې سب ورته وي کافر ورته وي ان تاسو هم لګ دې خپل خلې ته واګیا چوي چې دا کافر مو وایي چې دا چلګي ځکه کافر دا چلګي ځکه کافر دا سو دا عمل کافرانه ده ادب زدګه دا عمل د مسلمانانو نه دی دا عمل د موحدینو نه دی دا صاحبان په دې پوهیږي نه دې دواړو جملو کې څه فرق دی لزوم کفر او التزام کفر دا یو بنیادی مسله ده دا دی ویم خو پوهیږي به څوک یو د کفر ارتکاب کول دي او یو د یو سړي کافر کېدل دي دا دواړه ځان له سوزونه دي امر مجبوری راشي پکې اکراه پکې راشي ناپوهي پکې راشي ګڼ اسباب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویل تا قتل کو سره دینا چې هغه ویلو چې لا اله الا الله نو مارته ویل قلتو کان متعوذا هغه په دې زمانه ځان بچ کو کان متعوذا هغه زمانه بچ کون کې وخ هغه زمانه ځان بچ کو خلک وی کنه باندې او یې نو زګه دا وې دلته کې هو اضافه نشته خو نور احادیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلا شققت قلبه تارا غزل سپړ دی اوس تارا غزل کې قتلو اوس هر مسلمان داوه کوي زه ستا په ځل خپ وایم لکه دا قرآن کې همونګه سي غپ لګو چې ان الله علیم بذات الصدور مونږ وایو غي دا رازونو د سینو باندې صرف الله پوهیږي دا خو هر سړی پوهی دی هر زنانه پوهی ده چې دا پړه کسی دی دا خدای توب دعوه نه ونسري دا د خدای توب دعوه ده حلا شققت قلبو تا د زل سپړ فما زال یکررها رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر بیا بیا کولا تر دې پورې حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم چې زما لکه دا تمنا رااله دا ارزو رااله دومره زور لم چې ما کاش زمخ کې مسلمان شوی نه وي زنن مسلمان شوی
چاته کافر ویلو کې یا د یو مسلمان په قتلولو کې ګناه څه ده؟ دومره چې سیدنا اسامه بن زید وی چې کاش زه دا مخکې زما اسلام نه وی زنن مسلمان شوی وی نو کم سے کم دغه ګناه به زما معاف شوی وخت لکه سړی چې کله مسلمان نه یو کافری او ګناهونه کوي او کله چې دی مسلمان شي نو الاسلام یهدم ما کان قبله د ګناهونه ټول معاف شي د جملې مطلب دا دی که زه نن مسلمان شوی نو زما دا ګناه خو معاف شوی لیکن دا ګناه زما په سر راغله دا نتیجه د څه شي شوه دا دی غلط فهمۍ شوه چې ګندې دا سړی کافر دی میانس کې کافر نه بلکې مسلمان دی دغه شان یو بل حدیث امام بخاری رحم الله لیکلی زه صرف داغه مطلب بیانوم مقداد بن عامر کندی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے بدری دیوی ز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا کیناستم تپوس میں تیو کو چې زما یو کافر سره جنگ او جګړه فضرب احدى يدي بالسيف زما یو لاس په تور باندې او فقطاها پرش لاس را لو کټ ثم لاذ مني بشجره بیا د یو نشات زمانه پټ اول ته ویل اسلمت لله ان ما سره دا کارم کو او بیا پټ شمانه به ما ته ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اسلمت لله ما اسلام قبول کړی دا الله لپاره اقتله یا رسول الله بعد ان قالها دا کلمه ویل دا نو زه اوسم کافر وګڼم او قتل یې جمله دا مطلب دی اوس هم د کافری لکه حالات خدا سری چې د زو وهلم زما لاس کټ شوی دی او زمانه پټ شوی دی او د اسلام دعوه کوي نو بظاهر خدا سے نظائر دی چې دا د ځان بچ گئی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقتله هغه فرمایل د مسلمان دی د وخت لینا د حالات سره وګورو د موجوده حالات وګورو نیوار تبیا ویل چې یا رسول الله انه قطع احدى يدي زما الله سے پرېکړه ته چې نه اگر اتلند خبرو کا لا تقتله فین قتلته کتا دے قتل کو فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال کتا دے قتل کو نو دې ستا پدې شو ته د پدې شو څه مطلب دی دې مسلمان ہے ته کافر ہے د کلمې د لا اله الا الله دومره عزت او احترام دی افسوس دا چې نن مسلمانان پدې پوهیږي نه عالمان خو ډېر تیز یا خو 100% تیز روان دي لیکن مقتدیان د هغې نه دوه ګوتې وړاندې دي هغه چې علاقه څوک ویني چې د مذهب خلاف یې وکړه دا خودلی شوي ده دا کافر دی د پسې مونځ نه کېږي خپل فکر وکوئ دا آفات اللسان کی یو غټ لوی آفت ته مسلمان ته کافر ویل دا ډېر لوی آفت مو وایه چا ته کافر سیر اعلام النبلاء کې د ډېرو صحابه کرامو نه عبدالله ابن عمر نه چا تپوس وکړو چې دا فلان کې سړی دی مونځ کوي خدای بدعات هم کوي دا ورته څه ویل مونځ ورپسې مه کوه او ورته فرمایل منذ ورپسې کوا و علیه بدعته اپوشا بدعت پوش عمومی طور دا کم بدعات عملی چی تراغی سر تعلق لرش دلته کې غلوه کیسه دا بس الہ یو سړی کې عملی بدعت راغله د خلاف به تقاریر شي اصلاح نه کوي څوک چې اصلاح دې وکړي شي مونږ د بدعت مرګرتیا نه کوو د الله فضل له پیدا کړی الله موږ داسې وخت کیو چې د بدعات او رد د کلی کی شروع بدعات او مرګرتیا نه کوو خدا رویه درست نه ده یو سړی بدعت کی اپوشه داغه بدعت پوش لیکن داغه د وجه چا پسې منځ نه کول دا د دین تقاضا نه ده
ترکې مې پورې چې هغه بدعت د عقیدې بدعت ته نه رسېدلی. بدعي بل علمي لحاظ سره دا قدریه چې تاسو چاته وایي دې ته کافر ویلی شي، معتزله ته کافر ویلی شي، مرجئه ته کافر ویلی شي، څوک دا ټول مبتدیان دي. کدا کافر یو دین محدثین حدیث الاخلی دا شیطان موږ سره ډیره علمي دوکه کړې ده، موږ تس نس کړي دی یو بل نه. نو لله چا سره د اختلاف د وجې د کفر فتوی مه لګوئ او خلق له دا غوږونه مه ډکوئ چې د پسې مونځ نه کېږي او د پسې مونځ نه کېږي او دا چل دی او دا چل دی. ترکې مې چې هغه کفر بواح نه کړی د هغه بدعت د عقیدې بدعت نه نو تر هغې پورې ته خبره مه کوه. او دا د ژبې بل آفت مونږ بیان کړو، تکفیر المسلم. د دې فتنې نه آګاهي پکار ده. یو سړی غلط کار کوي، د ګناه کار کوي، اته کافر مه وایه، هغه ته وایه دا عمل کافرانه دی. کوشش د اصلاح کوه. حدیث کرا دی الدین والنصیحه، دین د نصیحت نوم دی. یو خو پښتو کې نصیحت دی او عربی کې نصیحت. ګبین چې کله خلک راکټ کی هغې پاکم راشي یو څه بل څه راشي، هغې نه وروستو خلک هغه یشي او پاکوي یې. یو تاسو زموږ زمیندار خلک دي او پکې سره خوري که دیو په دې ډوښه شنه هر څه جو خوړل دا پاکول غواړي. نو دې پاکولو ته نصح وایي. ګبین پاکول دې ته وایي نون صاد حی، دا نصیحت. الدین النصیحه خیر اخلاص. ګبین هغې خالص شي چې د هغې ته پکه لرې کړي، د هغې نه مچی لرې کړي. ترکې مې چې کې پکا یا مچی پرتی دي نو دا خالص نه دی. دلته د خالص والی تاسو علامت دغه جوړ کړی چې بار نه یو څه ونیسه پکې ور واچو. بدوګره کوي خلک. د نصح لفظ عربی کې استعمالیږي د ګبین صفایه لپاره. نو بل ته نصیحت چې ته کوې نه مطلب دا چې خوږ څیز ورکه، مزیدار مقوي څیز ورکه، ټانک څیز ورکه، خو په خالص انداز کې ورکه، پاک انداز کې ورکه. دین د دین نوم دی. دې ته نصیحت نه وي چې ګپ لګی کله یو غر رالی په بلک دی، بل رالی په بلک دی، ما نصیحت وکړه. نه، خالص شی ورکه، پاک شی ورکه، مزیدار چیز ورکه، خوږ چیز ورکه. دین ورکه والله لیکن په صحیح الفاظو کې. دې ته وایي الدین والنصیحه. دین د اخلاص نوم دی. نو موږ تپوس وکړو لمن یا رسول الله، د چا دپاره؟ نو هغه ویل د الله دپاره. الله ته ورسره نصیحت کوي. دا پښتو نصیحت نه دی. الله سره اخلاص دارې چې ته د هغه عبادت کوې، د بل چا به نه کوې. رسول سره نصیحت دارې چې د رسول اطاعت به کوې غیر مشروط. او د عام مسلمانانو خیر اخوار چاته معلوم دی. نو بهر کیف نن زمونږ آفات اللسان کې داو چې مسلمان ته کافر نه وایو. دا ډېر لوی آفت دی، ډېر لوی مصیبت دی. اقول قولی هذا استغفر الله لکم.